بسم الله الرحمن الرحیم. کوم موضوع باندې غواړم سره عرض کوم هغه دا دی چې عبادت خدای ته موږ کوو. عبادت کې مهم شی مهمه نکته دا دی چې شیوه د عبادت طریقه د عبادت ډیره مهمه دی چې درست شیوې سره درست طریقې سره درست انداز کې موږ خدای ته عبادت وکړو. دا ډیر مهم دی. څو نکتې دي چې دې طرف ته اشاره کوم. یوه نکته درست طریقې سره درست شیوې سره صحیح طریقې سره عبادت دا دی چې انسان عبادت معرفت سره وکړي. یعنی د پروردگار عالم نعمتو کې پروردگار عالم کائناتو کې سوچ فکر تدبر وکړي. خدای باندې سوچ کړی وي، خدای لایق د عبادت ګڼلی وي، خدای ته رسېدلی وي. عبادت دی عنوان سره نه کوي چې پلار نیکه نه موږ ته پاتې دی، هغوی ویلي دي موږ عبادت کوو. موږ دید خپله د خدای معرفت حاصل کو، خدای ته خپله ورسیږو، خدای مو زړه سره تسلیم کو، معرفت حاصل کو، نو شناخت حاصل کو، هغه نه بعد خدای ته عبادت کوو. ځکه حدیث کې شته دي چې رکعت من عالم خیر من 70 رکعه من جاهلین. یو رکعت د یو عالم کس هغه شناخت لري، معرفت سره عبادت کوي، بهتر دی او یا هغه رکعت المنځ نه څخه جاهل انسان کوي، عبادت کوي، ټیټیږي اسکیږي، خو پروردگار معرفت ورته نشته. یو کس پروردگار علم ته ډېر سوال زره جوړونې کولی، موسی پیغمبر پروردگار ته وله، پروردگار ډېر زیات سوال زره درته کوي، ژړا درته کوي که څه حاجت یې ما به پرا کړی و. پروردگار ورته هېڅ لږ ویر شه دې خو لږ سوچا وکسه، معرفت یا وکسه څه دی یایي. چې کله موسی پیغمبر ورسره کېناستو پوښتنې ونه وکړه، هغه یې چې زه دا غواړم چې پروردگار خر راغلی وی دی، ما چې کوم باغ کې واښه دي دا یې خوړلي وی، دا یې ما ارمان دی. نو قسم معرفت ډیر مهم شی چې خدای انسان وپیژندي. دویم شی نشاط د عبادت کې، انسان عبادت وکړي نشاط حالت کې، جذبې سره وکړي، انسان ولولې سره وکړي، انسان عبادت فریش حالت کې وکړي، انسان عبادت داسې وکړي چې عشق سره وکړي. واجعل نشاطی فی عبادتک، دعا دی چې پروردگار مو عبادت کې نشاط، عشق و جذبه راولي. قرآن کې دی کنه اذا قاموا الى الصلاه قاموا کسالا. داسې کسان شته دي چې کله لمانځه ته ودرېږي ناشي حالت کې، مدهوش وي، بېهوشه وي، هغوی عبادت قیمت نه لري. امام صادق علیه الصلاة والسلام نه حدیث دی چې ځینې کسان داسې طریقې سره خدای سره خبرې کوي چې که چیرې یوه همسایه سره یې هغه انداز کې خبرې کولې، همسایه به ځواب نه ویر کړی. څنګ ته میلاد کې چوکو څه وسي، یو انسان سره داسې خبرې کړي هغه به ځواب نه ورکړي. نو خدای داسې خبر ته څنګه ځواب ورکړي چې هغه ته داسې طریقې سره عبادت کوي چې خدای ته پسند نه وي. افضل الناس من عشق العباده، افضل کسان هغه دي چې هغه عبادت عشق سره وکړي. دا حدیث دی لا تکرهوا الی انفسکم العباده، عبادت ځان باندې بوج ما جوړوئ، عبادت ځان باندې سپروئ ما څه قرضه وي چې تاسو ادا کوئ. عادلانه عبادت وکړو.